السلام علیکم. ډیرو درنو کتونکو د ټول نړۍ خو زه د مزدور کسان پارټۍ هغه ټولو کارکونکو ته مشرانو ته د هغوی په ټیم ورک باندې مبارکبادي ورکوم چې هغوی د لیفټ ډیموکریټک فرنټ په اواز باندې پرون ډیر یو کامیاب احتجاج وکړو د مهنګایۍ خلاف، بیروزګارۍ خلاف، د بدامنۍ خلاف په اشنغر کې د شکور په چوک کې. خو دې نه علاوه زه ستاسو توجه یوه بلې خبرې ته راګرځول غواړم. تېره ورځ چې د لیفټ ډیموکریټک فرنټ په اواز باندې موږ کوم پروګرام ایښی نو د هغې په ترڅ کې بلکې د هغې د کس ته یو بل کس هم پروګرام ایښی و. هغه زموږ کونسلر صاحب دی. هغه چې کله د خپلې کور نه یا د حجرې نه راوتو نو هغه هماغه لار خوښه کړه چېرته چې په کوم بازار کې چې په کوم چوک کې چې زمونږه کورسۍ کېښودی کېدې. کونسلر صاحب خو ړومبی په غټو غټو ویګو ګاډو کې را روان شو. مطلب دا دی چې 10-12 ویګو ګاډي وو، په هغې کې دا ولاړو. تاسو ته پته ده چې په اشنغر کې ویګوګانې د چا سئ او افکورس خبره ده دغلته مطلب دا دی نن سبا سمګلرز یا پوډرو کاروبار ډېر زیات دی، په عروج باندې دی. نو د هغوی په ګاډو کې چې کوم دی ولاړو، شاته د چینچینو یو لوی جلوس یې په ځان پسې جوړ کړی و. مطلب دا دی چې د ګرانۍ دور دی، چینچینو ورته پیسې ورکوه، جلوس پې غټ کړه. را روانو چې دغه چوک ته راورسېدل نو دغلته یې ویلې چې یاره تاسو کورسۍ اوچتې کوئ، زه به په دې لاره باندې ځم. هلته چې مطلب زما په خیال د پولیسو به څوک ولاړو، ما ته چې کوم رپورټ راورسېد هغه ورته ویل چې ته نیغ لاړ شه، دا نیغه لاره شته دې کې خو دومره خاص خبره نشته، خو ده بیا هم د شر جوړولو کوشش کوو. زما نه دی خیال چې دا به ډېر ځان ته زورور وایي، نو پته نه لګي چې دا په کومه خبره باندې نازېږي، یا که د پوډریانو په ګاډو باندې څوک زورورتیا کوي، نو دا خو ډېره د مقلتیا خبره ده. د دې نه علاوه که زه د یوې خبرې اضافه وکړم، هغه دا چې د نن نه یو میاشت مخکې دغلته په اشنغر کې د ناکوتل ملک ځمکې چې اخیستې دي یا په لیز باندې اخیستې هر څه چې دي، نو دا زموږ کونسلر صاحب تللی دی ولته ډزې ډوزې او یو قصه یې کړې ده، یو ډرامه یې کړې ده په هغه ورځ باندې. بیا چې ورته پته لګېدلې ده چې دا سړي خو مطلب زورور دي، دا د زورورتیا قصه درته زه کوم چې ډېر زیات زورور دي. نو بیا مطلب دا دی جرګې خوشې کړي دي، زما په خیال 15 جرګې په هغه شپه باندې لګېدلي دي. خو زه د هغه مشرانو نومونه یادوم نو ډېر بد ښکارمه، او مطلب دا دی چې سوالونه او منتونه چې یاره بس موږ نه څه شوي، غلطي رانه شوې. نو لکه دا هغه خبره شوه چې فرعون به د ورځې د خدای دعوه کوله او چې کله به شپه شوه بیا په څلورې ودرېدو، نو دا هغه قصه شوه. نو لکه دا زورورتیاګانې د اشنغر خلکو ته ښودل، زما په خیال دا به ډېره بېوقوفي. خو خیر دا بیا روان شوی دی. خو دې حوالې سره ما خبره کوله چې دې سړي له د اشنغر خلکو ډېر په مینه او په اخلاص باندې ټولو کسانانو اوټ ورکړی دی. دې وخت کې د بیا یو شرشیدت یې جوړو او 2 کسانان یو بل ته لاندې وستل. مطلب که دا د ګاډي نه راکوزېدی نو افکورس مطلب دا دی شر و دښمني وه. نو لکه مطلب دا دی چې لکه د مزدور کسان پارټۍ د مشرۍ دعوه کوي، یو بیا داسې یو ان ایجوکیټډ اتم پیل سړي ته د مزدور کسان پارټۍ مشري ته ورکوي. تعلیم هم دومره میټر نه کوي، خو بیا هم مطلب دا دی چې ته اتم پیل یې افکورس هر چاته پته ده او ته راځې په چوک باندې ورخېږي، نو دا خو ډېر بې پښتو کار کې ډېر ځان زورور ګڼې. نو کم از کم په سیاستو کې دا شي نه په کار، خپل سوچونه د لوکل نه راایستل پکار دي. د نن نه تقریبا یو کال مخکې کله چې دا ناظم صاحب پاس شو، نو دا زما په خیال په 2مه ورځ باندې پرویز خټک حجرې ته تللی و. دلته خلکو مبارکۍ در راوړو، نو دا د پرویز خټک کور ته ور خوشې شو سره د فیملي د خپلې فیملي د ملګرو، ځکه چې پارټي ماټي تنظیم منظیم خو نه د چا نه تپوس. تقریبا د دوی خبرې چې کومې شوي وي نو پارټۍ د ضم کېدو پورې خبره شوې وه. بیا په هغې باندې ما یو ویډیو وکړه، دوی خو د زما هغه شکریا هم ادا کړي، تر اوسه پورې دوی زما هغه شکریا ادا نه کړه. که ما نه وی رامنې کړی، ما ویډیو نه وی کړی، نن به زما په خیال پرویز خټک سره دوی په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې ګرځېدی. څنګه چې هغه وشرمېدو نو نور به هم چې کوم دی زموږ د مزدور کسان پارټۍ دا نوم شرمېدلی وی. نو او بله یو خبره ډېره واضحه کوم چې دغه سړي سره زموږ مطلب هېڅ قسمه مقابله نشته. خدای دې کړي چې دغه MNA شي MPA شي، مطلب دا خو یو کونسلرګوټی دی، زموږ ورسره هېڅ قسمه مقابله نه کېږي. موږ د نظریاتو سیاست کوو،
د ماویزم او مارکسیزم په بنیادي اصولو باندې ولاړ منګه چې کوم دی د هوا د رخ سره سیاست نه کوو او خلکو ته دا هم پته ده چې ته په کومه طریقه باندې پاس شوې دغلته دې د مذهبي شدت پسندۍ ته هوا ورکوله کله چې تاڼې سوځېدې او په هغې اور لګېدلی و نو هغه ویډیو خو اوس هم موجوده ده چې تا سره په ګاډي کې څوک ناست و ته لاړې هلته چې کوم دی کاڼي ورول د دې دپاره چې ما دا خلک ویني چې ما له اوټ راکړي یو ګراوند جوړ شو نو لږ شانتې د احتیاط نه کار واله مطلب ته دغه انتخابي سیاست شوقي دا خلک به بیا موږ درکوي دا نه چې موږ ستا سره مقابلې کوو خو لږ د هوش نه به کار اخلي دا نه چې ته مطلب دا دی په خلکو خپېږدې او په ګرمۍ کې واسکټې راچې او ټیک ټاک یې کوې او مطلب دا دی چې د خلکو سره مطلب دا دی چې د بدر منیر او د جهانګیر خان پاټونه کوې دغه خلکو چې پرون دا کم عادت کړی دی دا د درنو خلکو د پښتنو عادت نه وي هر سړی د خپل سیاست کوي هر سړي ته چې کوم دی دا رایټ دی چې هغه په ملکي سیاست وکړي او بیا چې ته د طبقي سیاست کې نو لکه مطلب په اوړي کې کوټ چا اچولی دی چې تا په اوړي کې کوټ راچولی ستا طبقه چې کوم دی د سور اور نه مړه شوه د ګرمۍ نه مړه شوه او تا کوټ راچولی مطلب ځان د هغې نه سوپر ګڼې سوپریارټي کې تاختی مطلب دا دی چې چشمې اچولي او مطلب دا دی بډې راښکلي او د ټیک ټاک دپاره چې کوم دی ویډیوز کول او د ویډیوز دپاره مطلب راوتل زه به په صفا الفاظو کې دا ووایم چې لکه جهانګیر خان چې څنګه د ډرامې او پاټ کوي یا بدر منیر چې څنګه مطلب دا د پاټونه به کول د پاکستان مزدور کسان پارټۍ سیاست د جهانګیر خان او د بدر منیر ډایلاګ نه دي دا به په منطقي بنیادونو باندې سیاست کوونی په نظریاتي بنیادونو باندې به کوونی او اوس هغه دور نه دی خلک ډېر ښه پوهېږي او د اشناغر خلک ډېر ښه فیصله کوونکی دی چې ستا په عادتونو کې څومره فرق راغلی دې نه علاوه تا به یوه خبره کوله چې زما جنګۍ ده مطلب په دې باندې منه دروازه یو په دې باندې یو په هغه دی اوس دې خلک وګوري چې ستا مخکې څه وو په دې یو نیم کال کې چې کوم دی تا د حجرې نه څه جوړ کړه په عادتونو کې دې څومره فرق راغلی نو زه په ډېرې خبرې کول دا نه غواړم چې ټولو خلکو ته ښه پته ده خو لږه مې دا خبره واضح کوله چې داسې قسمه رویې او داسې قسمه خویونه نه په کار په دې باندې سړی ډېر بې پښتو ښکاري او دا اشناګر دی دې کې هر سړی معلوم دی چې څوک دی نو ما په دې باندې خبرې کول نه وم غوښتل خو بیا هم سړی مجبوره شي چې پرون چې دا کوم عادت شوی دی دغې نه مطلب دا دی زه مجبوره شوم چې زه رالم الان کې ما ته دا سټریکټلی هدایت دي چې ته به په لوکل سیاست کې خبرې نه کوې خو صرف مې لږ د پوهه کولو دپاره که زما دا ویډیو اوري نو مهرباني وکړه لږ شانتې چې کوم دی د تمیز او د سیاست چل چې څه ته وایي هغه زده کړه دا نه چې ټیک ټاک او ویډیو او د هغې دپاره ډایلاګز مزدور کسان پارټي د ډایلاګ او سیاست نه کوي ډېره مننه ډېره مهرباني